رحیم ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو روړ ستاسو کشر ستاسو بچی الف خان شیرکو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 دی نه خپنیغه ګرانو اوریدونکو څنګه تاسو په دغه چې نیوز راوند اپ روزانه راتونه ولا ټیک تر نه بجو پورې د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 دی تاسو ته وړاندې کیږي نن پروګرام مخوم موږ وړاندې بوزو په دغه پروګرام کې زه یوازې نیم په دغه پروګرام کې زما سره نوموړی تزیینګار نصر حسین توپان صاحب هم موجود دی د هغوی منګ نن کافي و خراب کوم ورته انتظار وکړه په نیوز راوند اپ کې ورسره نن ملګرتیا کې دا غوډه ډیره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ملګرتیا کې ګرانو کتونکو دا وړاندې او تاسو وړاندې به سو خبرونه د ملکی حواله سره قدم او دا غي نفس په کم دنو بیا هغه ته هم مقور کوم او غیبه خو خپل خبره ترې د تاسو سره شریکي ګران رودن ګرانه ثنا الله یا دمکی ورته وایو یا مشوره ورته وایو پی ټی آی مشرانو ته ویلي چې د خپل خلیم لګي سم خوځوي او د ادارو پسې دا خبره بند کې د خپل مل پسې دا خبره بند کې ګنراتون کې با دا 8 فروری چې کم دینو داغي یاد د خاني بدل په 2029 کې قوم در علب خان وی خبردار الته چې کم دینو مودي یو سیاسي بیان بازی شروع کړه ده او ستاسو پاکستان او د انډیا په عوامي پوزیشن کې او په سیاسي پوزیشن کې د ځمکې او د اسمان فرق دی د انډیا په پارلیمنت کې اوس هم ګویمره چې په تیر شوي جنګ کې زموږ څانه نقصان شوی دی ډېرې موږ ته وضاحت وشي د انډیا عوام چې دي ځای په دی هاسته مودي چې خپل کم خار دی هغې کې مظاهرې شوي دي د مودي خلاف نو دا کانګرس ولې د پوزې پیزوان شوی او کانګرس خو خیر یو ډېر ښه جمهوري پراسس سره کردار ادا کوي او دا هغه انتها پسند دی او کانګرس چې دی هغه جمهوریت پسند خلک دي هغوی ملکونو سره لین دین غواړي هغوی وایي چې زموږ د پاکستان سره تعلقات ښه وي په انډیا کې د امني او مودي وایي چې نه کانګرس ته هم تباه شي مسلمان دې هم تباه شي سیک ته هم تباه شي خو چې بس صرف زیمه نو دا نه کېږي تر کومې پورې چې ته د وسلو خبره کې زموږ چې کوم هغه ډېر قریبي دوست ملک دی چاینا د دې ټول دا ستا چې څه یاد کړی د دې متبادل بندوبست موږ سره دی او پاکستان چې کوم دی نو پاکستان هغه پاکستان نه دی کوم چې د باجوا په دور کې یا د جرنل پیس په دور کې چې په ګیمونو او په سازشونو کې به راتلل او چا به وي تیل نشته چا به د جنگ پوزیشن نری پکارو جنگ ملک ته نقصان رسوي دا عاصم منیر دی چې ډکې خوځی ټل د سره خوځی که ستا خیال کېږي د ایران او د اسرائیلو په دې جنگ په دوران کې یو خبر شیر شو حالان کې د هغې نه د اسرائیلو وزیر اعظم بیا منکرم شو چې دا زما خبر نه دی او صدر ټرمپ هم په هغې ایکشن اخیستی و چې ایران او پاکستان زما ټارګټ دی دې خوا ورته زموږ ډي جي آی پی آر د طرف نه سټیټمنټ راغی د عاصم منیر پترو چې په 20 منټ کې به د دنیا د نقشې نه ختموم په 20 منټ کې بیا اسرائیل وزیر اعظم مې په دې کې خو ما انکوایري هم شروع کړې دا خبر زما نه دی او نه ما پاکستان نوم اخیستی دی نو پاکستان خو انډیا نه انډیا 80 کاله کې د جنګ سوچ نشي کولی بس دغه به کوي چې کله بیلی اوس په دا سازشي ګیمونه به کوي دا دلته چې زمونږ کم خپل وروڼه دي پاکستانیان یا په بهر ملکونو کې چې کوم ناست یوټیوبر دغه به د اسټابلیشمنټ خلاف هم استعمالوي د آرمي خلاف په هم استعمالوي د پاکستان خلاف په هم استعمالوي نور انډیا دې جنگ سره تقریبا 20 سال رستو تللی ده انډیا بیا د جنگ ضرورت نشي کولی تا ته پته لګي د انډیا چې نن سبا دا جزونه هسې بېرته راغورځېږي ولې راغورځي یو خو د انډیا فوج او د انډیا پایلټان دا ډېر بزدلی دي دا کومه کارنامه چې په هوا کې د موږ پایلټانو کړې ده که نه دې دومره پرشر په انډیا غورځولی او په انډیا څه چې ګورې دوی په امریکې او په فرانس او په دغه ملکونو په برطانیو مساحت ستا جرنیل ته ګورې امریکې دا تاریخ دی چې د امریکې پریزیډنټ چاله باینه هم دعوت نه یې ورکړی فوجي له دا تاریخ دی چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو آرمي چیف ته یو فیلډ مارشل ته دعوت میلوري د دورې او بیا په هغه دغه مطلب دا آی لو یو پاکستان او زه په دې فخر کوم او دا زما لپاره اعزاز دی چې عاصم منیر سره زما ملاقات شو زما خبرې اترې شوې